الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين صدقت يا رب العالمين. خبر شروع د پیغمبران الله رب العزت فرمای وی ما چې پیغمبر را لېږلی دی نو سړو کې مې را لېږلی دی او په ښځو یا زنانه کې ما پیغمبر نه دی را لېږلی. یعنې بیا الله رب العزت وفرمایل دوی ورته ووایي چې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دې موږ ته معجزې راوړي چې موږ یې په سترګو باندې وینو یا نور ځایونو کې به دې اعتراضات ټول الله رب العزت فرمایي دی به وي چې دا څنګه پیغمبر دی یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق دی خو خوراک هم کوي روټۍ هم خوري موږ هم خورو او دی چې دی په بازار ته ځي راځي موږ هم بازار ته ځو دی هم بازار ته ځي نو الله رب العزت د هغې جواب ورکوي چې ما پیغمبرانو له داسې بدن مبارک نه دی ګرځولی وما جعلناهم جسدا ما ولا نه دی وما جعلناهم ما نه دی ګرځولی دوی لره جسدا داسې بدن داسې جوسه مبارکه لا یأکلون الطعام چې نه خوري هغوی طعام لره داسې بدن ولا نه دی ګرځولی چې یې خوراک لره نه خوري بلکې روټۍ به خوري. وما کانوا خالدین او نه هغوی همیشه و داسې مې نه دي ګرځولی چې دا پیغمبران به همیشه وي لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا که په دنیا کې همیشه پاتې کېدل وي نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شوي ما هیچ ندارم غمی هیچ ندارم دستار ندارم غمی هیچ ندارم. نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې نه ما ولا بدنونه هم داسې ګرځولي دي چې هغه به خوراک کوي او ما چې دي هغوی بدنونه داسې نه دي ګرځولي چې همیشه دپاره وي داسې نه ده. وما جعلناهم او یقینا موږ نو ګرځولي دوی لره دغه پیغمبرانو لره جسدن بدنونه مبارک داسې لا یأکلون الطعام چې دوی به نه خوري طعام لره وما کانوا خالدین او نو دي همیشه اوسېدونکي داسې نو چې همیشه اوسېدونکي به وي. بیا نو خبره دا ده چې سختۍ راتلی شي انسان باندې دی ورځې هم روټۍ ونه خوړه درې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په موقع صحابه ورته وایي چې خېټې پسې میاوې او کاڼې تړلې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپله لمن مبارکه چې ده دا اوچته کړله مخې ته نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دی یا صادر مبارک یې لرې کړ او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوه کاڼې چې دی دا تړلې نه د څه د وجې د لوږې د وجې او دکه شان نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه بار راووت د دې وجې راووته چې روټۍ یې نه وه خوړلې څو ورځې مخې له راغی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې کولې په خبرو کې ورته صاحب ما خو روټۍ نه وه خوړلې څه میلاوېده نه نو ما بار راووتم ما وی کېدی شي تاسو ته چا څه تحفه راوړي یا تاسو ته وګورم چې دا لوږه مې ختمه شي. او بیا چې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم راووته نو خو دغه شان انسان و ورته صفا وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي څه خوراک نشته وایي روټۍ مې نه ده خوړلې نو درې واړه وګوره څه نه وو خوړلې سخته ده تکالیف دي په انسان باندې دا راځي دا په انسان باندې راځي. بیا دواړه درې واړه لاړ د ابوالحسن انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته چې کله لاړ هغه نه وه بیبي کور وه چې کله هغه راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کجورې وړاندې کړلې او خپله یې چې دی نو د چیلې
یو بچی یا چیلې دی ورته حلالوله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته آواز ورکړ دغه ته پکې خیال کوه چېرته پې ووایله چې حلاله نه کړي. خیر هغې چې وخوړله نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحابو ته دواړو ته خپلو ملګرو ته وایي د دې یخ سوري او د دې خوراک د دې نعمت په خدای پاک تپوس کړي. 3 ورځې شوي دي خوراک نه دی میلو شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان عظیم شخصیت دی، عظیم رهنما او رهبر دی او ورسره هغه شخصیت دی چې د احد په غر باندې ولاړ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غر وړکېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مړه کا وی پتا باندې یو صدیق او 2 شهیدان ولاړ دي، نو یو عمر سے او یو عثمان رضی الله عنه ودغه موقع ورسره عمر سے خبره دا ده چې سخت راځي. امام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین بلد بزرگان واقعات را نقل کړي دي چې په دې طریقه باغی مجاهده وکړه او بیا چې کله اخر تر رسنوي چې زمون زمانه کې چون کې هغه باغ ټیم کې خلک کمزوري شوي دي نو د خوراک نه څوک ډېر پرهیز نه کوي ورنه بدن ته بیا نقصان میلو شي. نو کېږي داسې چې کله انسان ته نه میلاوي خو الله وایي بدنونه مې داسې نه دي ګرځولي چې هغه څه وي هغه روټۍ نه خوري یا همیشه دپاره وي. شاه سعود د دې لپاره ته خو ترجمې همیشوالي والی که نه قرآن ته کې وما جعلناهم ومن ندی ګرځولي دوی لرا جسدا داسې بدنونه لا یأکلون الطعام چې دي نه خوري طعام لرا وما كانوا خالدين ودي هميشه وندوي هميشه ثم صدقناهم الوعد بیا صدقنا پورا کړل منګا رښتیا کړل منګا د دوی سره هم د دوی سره الوعد وعدي لران وعد سوا غداوا فانجيناهم نجات مرګ د پیغمبرانو لرا ومن هغه چا لرا نشاو چې منګا وختل هغه ور سره نجات ورکړو نو چا چې چا ایمان راوړي واهلكنا هلاكا المسرفين زیاتی کونکی مشرکین شرک کونکی اللہ رب العزت پیدا منگو هلاک کر. لقد انزلنا یقینا نازل کړی دی منگا الیکم تاسو ته کتابا کتاب کتاب عظیم کتاب مبارک کتاب مبین فيه چې پدې کې ذکر کوم ذکر تاسو دی پدې کې تاسو د بار نصیحت دی پدې کې ویاړ او عزت تاسو دی افلا تعقلون تاسو ولدا کلنا کار نه اخلي. خبر ادا الله رب العزت فرمای لقد انزلنا الیکم یقینا ما نازل کړی دی پتا سو باندې الی نبیکم تاسو پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته یو کتاب را نازل کړی دی فيه ذکرکم چې پای کې تاسو د لپاره ذکر دی. ذکر نه مراد قرآن پاک دی چې دا تاسو د لپاره ذکر دی. د ذکر نه مراد نصیحت دی چې په قرآن پاک کې تاسو د لپاره نصیحت دی. او دا ذکر نه مراد چې دی هغه څه شي هغه دا دی چې بای په دې قرآن کې تاسو د لپاره عزت دی که تاسو پوهیږئ چې ایمان هم راوړ قرآن هم ومنه ځان هم ورنږدې کړو ته عزتمند یې ته بالاتر یې ته اوچت یې. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک را نقل کوي کوم قوم چې دا قرآن پاک مبتدا رهنما پیشوا دا د ځان روان دي کو دا خپل رهنما وګڼو نو دغه قوم الله رب العزت په ټولو اقوام باندې په ټولو دنیا باندې اوچت کی او کوم قوم چې قرآن شاته وغورځوي نو دغه قوم الله ذلیله کړي او خواري کړي. الله رب العزت فرمایي چې په دې کې ستاسو دپاره څه عزت دی که ایمان هم پرې راوړ او مضبوط شوی دې ته رانږدې شوی نو دې کې کوشش کوئ قرآن ته نږدې کېږي. مونځ او اودس کې انسان کوشش کوي چې په نورو څیزونو انسان فخر کوي فخر دی په قرآن عظیم الشانو کې چې په دې فخر کوي چې زما زوی چې دی انجینر جوړ شو ورسره دې په دې فخر وکړي چې د قرآن حافظ جوړ شو ورسره دې په دې فخر وکړي چې د قرآن عالم جوړ شو. دا د فخر څیزونه دي او په دواړه جهانه د فخر دي صرف دلته نه او الله رب العزت هم ګوره انسان ته ښایي چې دا د فخر څیز ځکه دی چې الله وایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمن الله رب العزت فرمایي چې څوک کتاب والی دي له به چې دې زه خصوصي
انعامات ورکوم درې طبقې پکې ذکر دي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي په حدیث کې چې دا د ویاړ او د عزت څیز ځکه دی چې دې لاسه کې الله رب العزت په پلار ته تاج ور په سر کوي نو دا د عزت څیز دی دا د عزت څیز دی الله رب العزت دې را نصیب او نن موږ داسې پترس باندې وګورو چې لکه خیال لا تشته کنه داسې ډېرې راتو شو هغه ته چپاړې واچو زما د لکان ته یو ته خیال چې کله اړه نه کېږي که نه اوس هم یو لړ داسې ورته چې زما ورته زه خو به هېڅ نظر کې سړی ځکه د کلاس د استاد خو کار ده یا خو ناکام استاد دی چې د هغه په شاګرد باندې نظر دی چې دې ټایم کې موبایل کې ګوتې وایي که دې ټایم کې څه کوي دې ټایم کې قرآن ته ناست دی او که نه دې ټایم کې یو بل ته اشارې کوي دې څه کوي نو خبره داسې ده دې به داسې وګوري لکه الله نه مو نشي پټېدی اوس د چا سخت ضرورت وي ډېر زیات اوس زموږ ضرورتونه ټول د ترجمې ټیم ته راوړه بېله کیسه ده نو خو بېله کیسه ده او چې د چا ضرورت نه سخت وي هېڅ ځان له بس فقط د چاته په ډبه ناست دي یا چې دې فیسبوک کوي یا چې دې ډرامې ته ناست دي اوس والله بلا لانجه کونجه کتلې ده او بیا چې ټول د وچې مجاهدین دي ټول د وچې مجاهدین دي واړم چرته وایي بیا یا خو دغه یا به چېرته زنانو سره غیبت او کیسو ته ناست دي کور کې چې دا ټیم نه خو دغه ته به ناست دي نو خبره دا د الله رب العزت دې راته توفیق راکړي چې د الله کلام ته کینو په دې باندې خوشحال شو چې الله خپل قرآن ته کینو ورنه ډېر خلک دي خدای پاک چې د دې دین حفاظت دا د څه نه دي دا د توتکرکو نه مخلي دا د ماشي نه مخلي خپل غټ دشمن چې ځان ته خدای وایي خدای پاک یې په یو ماشي هلاکوي ای زموږ ته ورته ضرورت نشته مو ته به خپله زندګي دا په قرآن سره چې دې عزتمنده کوو الله دې توفیق راکړي الله یې اسلام را نصیب کړي ټول مسلمانان الحمدلله الله دې استقامت را نصیب کړي لقد انزلنا یقینا نازل کړم دی الیکم بتاسو باندې کتابا کتابی چې باندې کې ذکرکم نصیحت دې تاسو ته فلا تعقلون ولذا کلنا کار ناخله وکم قسمنا او ډیر هلاک کړي منګه من قريه د قريونا كانت ظالمه چې ودا قريه ظالمه ډیر کریم الله وی هلاک کړي چې دا قريه ظالمان وي وانشأنا او پیدا کړل بعدها وکم انشأنا او ډیر پیدا کړل بعدها رسل لنا قوما اخرين نور قوم لرا نور قوم لرا الله رب العزت فرمای کتا سو دې ذکر تنرانی ذکرږي تاسو قرآن مخبلوي دا الله وحدانیت نه منئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت نه منئ ډېر قومونه مې هلاک کړي دي ډېر مې تباه او برباد کړي دي او ډېر چې دي هغې پسې مې نور قومونه جوړ کړي دي نو تاسو هم دغه شان یو قوم یې بس لرې به شئ بل قوم به درپسې پیدا کړي الله مې دا یې نه راولي فلما بس هر کله اوس دغه قومونه چې کله ظلم شروع کړو په ځان یې ظلم کو شرک کو نو الله وایي فلما بس هر کله احسو چې دې محسوسه کړه بأسنا عذاب زمنګا اذانو اچانک هم په دغه وخت کې منها د دغه ځاینا یرکضون دې منډې وهونکي اوس خبره دا ده چې بأسنا دلته عذاب معنا ده یا د دې نه عام عذاب مراد دی الله رب العزت په دغه باسته عام عذاب راوسته په دې علاقو باندې او یا د یمن سره یو علاقه وه یو قوم دغلته اوسېده الله رب العزت ورته پیغمبر راولېږه دوی د هغه خبره ونه منله او بیا یې شهید کړ بیا یې شهید کړ نو الله به بخت نصر پېښ کړ بخت نصر چې دي د دې یو کس هم پرې نه ښوده او داسې سزا به ورکوله په دې باندې داسې حمله وکړله دوی به منډې والې منډې به یې والې نو چې منډې به یې والې هغه به راټینګول هغه به هلاک کول نو الله یا دغې ته اشاره ده او یا ته عام عذاب مراد دی فلما بصر کلا احسو چې دې محسوس کړو بأسنا عذاب زمونږ د عذاب ورته احساس وشو لکه د احساس مخکې چې د خدای پیغمبر چې موږ ته ویلي دغه عذاب احساس خو ښکاره شو نو بیا یې څه وکړل اذا هم په دغه وخت کې دوی منها د دغه ځای نه یرکضون منډې نو یې ټیپ چې دی که نه دا لویه بهادري ده دوی بیا دغه ټیم بهادرۍ اظهار به خو د خدای په مقابله کې خو بهادري نه ده که نه انسان نه به وتښتې د خدای نه به چېرته تښتې خبره دا ده نو دوی د دغه ځای نه بیا الله رب العزت دوی منډې وهلې نو الله رب العزت ورته د فرشتو په واسطه اواز وکړو لا ترکضو تېښته مه کوئ منډې مه وهئ ورجعو واپس شئ
الا ما هغه دیتا او یا هغه نعمتونو طرف ته هغه بندو طرف ته هغه زینو طرف ته او طرفتم چې به کچا مس کړی تاسو به پاغه کې چې به کچا مس شوی وي به پاغه کې ومساکنکم او زین استاسو داسو میغی ته واپس شي الله رب عزت دې چرته منډه وخیرا شه تاسو دې په سفخر کو کورونو ته هغه نعمتونو ته میو ته غي تراشه له شه اوس واپس راشه ولی لعلکم تسالون د پارا دي چې تاسو نه به تاسو کولی شي د نعمتونو بدلنا تاسو کولی شي نو قالو دی قالو هو دیا ویلنا ای افسوس من لرا انا كنا یقینا من ظالمین ظلم کوونکی دا پیغمبر هم نه منله نو موږ ظلم کوونکی اوس بدی دا چغه وای الله وای دی دا چغه وای په دا حالت کې فما زالت تلك دعواهم اے بس همیشه وی دي چې تلک چې وی دا دعواهم دعوه دی او आवाज دی همیشه د دې دغه आवाज وي او دغه دعوه وي دغه چغه وي په دغه کاته کې لګیاوي حتی تر دې پورې جعلناهم چې وګرځو موږ دي دغه چغه والي چې په ځانم ظلم وکړو افسوس دې په موږ باندې الله وي په دغه چغو کې حتی تر دې پورې جعلناهم چې وګرځو موږ حسیدن پشان درې بلې شوي غیا د غیا پشان پورې بل داسې نسو نابود کړ کیسه الله ختمه الله دې وساتي او خامدین یا پشان دا یخی شوی ایری پشان دا یخی شوی ایری مگردو خامدین از دا خومد نده خومد ویلی شی یخ سیستا او یا داسی دا مراد والا خامدین چی پشان دا ای امگرزول یخ مڑی پراتا دا مړی چې اول خو ګرمي ویني پکې یو څه بل څه نو سر دې لړ شي بدن یې شي خلک ورته پلانګي ناسل سیستري نو بیا بدن هم یخ پاتې شي نو الله رب العزت دې تک شانم یخ وګرځي دې چوي ولې الله نو ساتي وس الله وای لازم کا اسمانونو ما سیم نه پیدا کړی و ما خلقنا السماء والارض من دې پیدا کړی اسمانونو زمکو لرا و ما بینهما حاجب من تدیګی لاعبین بے فائدے لوبکون کی دا سم نه دي ګرځولې چې به سم نه دي پیدا کړو د دوه سيزونو د پاره دې پیدایش شوی یو د دې لپاره چې ته خپل الله رب العزت پیژنې او فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد الله رب العزت ذات پیژنې چې معرفت د الله وږي او دویم نمبر چې استفاده او کې فائدہ د دنیا د سيزونو نه حاصله کی نو چې څوک د دنیا سره فائدہ حاصله کی د دنیا په اړه باندې خوشي مضبوط شي او څوک چې د آخرت په اړه باندې الله مو پیژني دنیا هم حاصله کی د دنیا کارونو کې د اسباب استعمال کی دواړه جهان خوشي بیا د خلکو کار دي څوک سپاسي شي څوک سپاسي شي الله وی لو ارادنا کجرد زمنګ اراده وی ان نتخذ دنسلو لحوا دغلوب لرا الله رب العزت وی غلوب نه کدا سوای چې دا او دا مون دغلوب نسلا دا دنیا چې له لعب ځان د پاره د نسله د ځان د پاره جوړوله نو لو ارادنا کجرد اراده وی زمنګ ان نتخذ دنسلو لهوا له لرا لاتخذناه نخام خالص لبوی منګا ملتنا د خپل ځان سره موږ به نسلی د خپل ځان نه خپل ځان نه به نسلی د ځان نه بیا موږ داسې نه کوو چې تاسو وی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی تاسو وی چې عزیر علیه السلام د خدای زوی دی نه موږ به ځان د خپل هوري چې دی راي حایست ټولو نه زیات دی دغه به ځان لګرځولې د دنیا د تاسو لم چې نعمتونه درکول دا به ځان لګرځولې والله رب العزت وی زداسي نکوم ان كنا کجرته منغا فاعلین کون کی دغه کار لرا بل نقذبو بلکی منقولو بالحق بحق سرا علی الباطل باطل لرا منحقولو پا باطل باندے فیدمعوهونو بس زخمی کو حقی لرا فیدمعو زخمی کو ہو دغا باطل لرا یا فیدمعوهونو محوکو حلاکو دغا باطل لرا فیضا ہوانو بس اچانک دغا باطل ظاہب حلاکی دن کی حتمی دن کی ظاہب ویلشی یو کس ولاړ پا ولاړ دساوخی یورا پریوزی روغ رمټ ساړی دی لکه بیمار نو سم دم سړی ورا پریوته د کشان چې اوسیس کی خو سم دم ولاړ یو एकदम را پریوزي بی جان شي نو دې ته ظاهر ویل چې الله رب العزت د باطل دغه شان مثال دی فایذا هو بس اچانک وګرځي د غزائل باطل موشي هلاک شي پس وګرځي اچانک دغه باطل زائد هلاک ولکم الویل استاذ د بار افسوس دی
تاسو د لپاره افسوس دی یا خاص کنده د جهنم د الله دې وساتي ها وې تاسو د لپاره افسوس دی خلکو چې قران ته ناراضه اے خلکو چې قران نه مني الله نه مني محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني نو ولکم الویل تاسو د لپاره افسوس دی مما د هغه سره تصفون چې تاسو جوړوي چې تاسو وایي باغې باندې تاسو د لپاره افسوس دی الله دې دا نو ساتي